السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو ډیر زیات اهم ډیر مرګرو مطالبه کړې چې تاسو د کورتۍ کټینګ وکړئ. نو دا ما سره یو کپړه ده او دې کې یو مسله ده، مطلب دا چې دا هغه 2.5 میټره کپړه ده کومه چې څوک ورته کټ پیس وایي. دا به تاسو ته په نظر راځي، دا کناره ده د دې او د دې مطلب دا چې لمبایي ده تقریبا 48 انچ. نو د دې نوی که یا د بلې کپړې نوی خو خیر زه تاسو ته د کورتۍ د کټینګ یو انتهایی اسانه طریقه ښایم او په هغې کې به یعنې په دې کورته کې به انشاءالله شیرواني بین کټ چې کوم وي هغه به هم ښه زبردست انداز سره کښېني او نور هم پکې یو څو پوینټونه پکې نور هم دي. او هغه ملګري چې کوم نوي کسان وي نو هغې چې دی نو هغې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې په دې کې انشاءالله ستاسو دپاره مطلب د سلایې هم د تاسو طریقه ښایم، په خپله به تاسو پوه شئ چې ډېره اسانه طریقه به وي. سلایي کولې به هم تاسو شئ. مطلب دا دی چې د کورتۍ کټ سلایي او د نورو کپړو سلایي کې ډېر فرق وي. نو که چېرې تاسو له د کورتۍ سلایي نه درځي، کومه تریزو والا کورته چې وي دي ځای کې چې کومې سلایانې وي په دې سایډونو کې، نو مطلب دا دی که د هغې د سلایې چل تاسو له نه درځي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نو انشاءالله چې سمجھ کې به م راشي. دا مثال په طور موږ سره 26 انچ چوړایه والا تان وي نو هغه به په ډبل کې رامات کې د کمیس پرتوب چې څه د لمبایي د څه سیوا وي هغه لمبایي سره او د لمنو سره حساب به وباسئ. دا اوس دا خو موږ سره 2.5 میټره هغه کټ پیس والا کپړه ده، نو د دې او د هغې دومره فرق به نه وي انشاءالله. مطلب دا دی چې پوه به ژوئ پرې، خو زه درته یو طریقه د دې د کټینګ اسانه ښایم. موږ سره چې کوم کمیس دی د دې لمبایي دا تقریبا 40-41 انچ او چوړایي پلنوالی چې کوم دی هغه به موږ راولي 24 انچ. ٹھیک شو. د دې 24 نه کم از کم 2 انچ یا 3 انچ یا کپړه زیاته وي نو 4 انچ هم تاسو سیوا یستی شئ. دا به د دې نه موږ ټوټل د کمیس کپړه وباسو. ٹھیک شو. دا ما وایستو 28 انچ. څه ضروري نه ده چې 2 انچ هم سیوا وي نو خیر دی، پوره ده. د دې کناره ګورو، د دې کناره هم ستارونه ونې دي، خو خیر دا به انشاءالله راوړو. اوس دا موږ سره شوه د کمیس او د هغه کلو والا کپړه، د کمیس او سیټ چې کومې کلی راځي د هغې کپړه شوه دا موږ سره. دا به په دې طریقه روغه وباسئ ثابته. ټیک شو. که چېرې د 4 میټر والا کومه کپړه وي د هغې نه وباسئ نو دا به سیټ ټکئ. ټیک شو. پوره کپړه مطلب دې کې به کلی وروسته کټ کوو، کوم سیټ ته چې کومې ټوکړې لګي هغه به ترې وروسته کټ کوو. اول دا موږ سیټ ټکړه. ټیک شو. اوس د دې نه بعد به موږ د دې نه وباسو پرتوګ. ټیک شو. دې کې مطلب دا چې بغیر کلو والا پرتوګ راځي کنه راځي نو مثال هغه بیا په بله طریقه وي. خیر تاسو دا انشاءالله ویډیو وګورئ، که دې کې تاسو په سمجھ کې رانغلم بیا زه کوشش به وکړم په هغې به هم زه یو ویډیو جوړه کړم انشاءالله تاسو به پرې پوه کړم. دا به شي جي 24 دې ځای نه به موږ وباسو د دې پرتوګ. دا کپړې اگر چې دې ته ونه ګورئ چې کپړه خو بېکاره ده یا ښه ده یا بد ده، زموږ مطلب دی چې کومو ملګرو د کورتۍ د کټینګ مطالبه کړې وه د هغې د پوه کولو لپاره کار هم راته ډېر زیات پروت دی. خو خیر مې چې دا ډېر ملګري وي چې یاره دی خو ځان لکه چې درنۍ، نو د هغې د وجې صرف دا کوشش کوم چې دا مختصر غونې کې تاسو سره د کورتۍ د کټینګ ویډیو شیر کړم. اوس په دې موږ کټ کوو پرتوګ، څومره چې د کسټمر پرتوګ وي هغه حساب سره موږ کټ کوو پرتوګ. باقي که تاسو ته کټینګ کوو ښکاري نو خیر هغه به نظر انداز کوئ، ځکه چې دا موبایل هم سیټ نه لګېدلی دی او مطلب دا دی چې کېدای شي زما لاس وکړم اخوا دېخوا وي، خو زموږ مطلب دی د چل زده کول. 39 19 40 دا شو چې د دې پرتوګ دا شو پرتوګ. اوس په دې موږ کټ کوو نستوڼې. ټیک شو. ویډیو ډیره زیاته اهمه ویډیو ده. ټیک شو. د کورتۍ په باره کې او تاسو ته ما دا هم ویلي چې یاره دا زه چې کومه کورته کټ کوم نو انشاءالله داسې کورته کټینګ به تاسو نه وي لیدلی، نو دا لازمي غور سره وګورئ ویډیو انشاءالله. چې کوم استادان ملګري دي هغه هم وګورئ، ځکه چې ویډیو به انشاءالله د کماله خالي نه وي. دې ځای کې به دې له موږ وباسو ستوڼې، خو دا کپړه لږه ګونده کناره به هم پکې دا راولو. سرونه ګرمېږي. اوس ویډیو لازمي وګورئ، که دې ویډیو کې مکمل نه شي انشاءالله 2 سټپه کې یا زیات نه زیات 3 کې به زه تاسو سره شیر کوم. هغې وجه دا ده چې تاسو بیا ویډیو نه ګورئ نو زما ته هسې زړه ماتېږي. د هغې وجه دا چې فیسبوک کې نه راخلي بیا مخې ته یې نه شو کوئ.
نو کوشش کوم چې په دې ویډیو کې مکمل کم په دې کې نشي نو ان شاء الله چې دا او را روان سټپ تاسو دوه ویډیوګانې وګورئ نو تاسو ته به د کرتی د کټینګ اندازه وشي مطلب اسانه طریقه به تاسو سره د شیر کم بیا به ان شاء الله تاسو ته مسله نه وي اوس د دې د نستونی کټینګ د دې کس چاتی دا سونا 37.5 इंच 37.5 38 स्टेशनों 9.5 इंच द आर्म होल लाजी 19 दुने 38 9.5 और 9.5 राजी गलब हम 9.5 न बल्कि 9 बे वाला रावड़ी आर्म होल और द नस्तोनी लंबाई चे कमदन अगदा 22.5 इंच 22.5 इंच 23 बस 22.5 या 23 इंच दा हम 23 दल तक कट को ठीक छो 27 इंच पौबांदी 30 इंच है ठीक छो पौबांदी 30 इंच है और द नस्तोने चे कम दे दा बोल रावलू 9 इंच 9 4 36 9 इंच बदल रावलू और दल तब दा मंग रावलू 8 इंच 9 इंच बदल सलाय द पारा और द 213 की 80 इजाफी प्रेरो उस पा दी के मंग दे शिकार वकू दा मतलब अहम पॉइंट तासु द पारा दा दे दा स्केल चले कचरे दा तासु सरवीनो पदी तरीका बदा किए दे ठीक छो दा निशान दे दलता बता सो तखकारी न मतलब दा निशान चिकम्मा लगवल दे 10 स्केल बराबर है दा एल स्केल चिकम दे दा निशान ठीक छो और दा निशान और दा बयोबल तो बिल्कुल बराबर के ठीक छो दा दिन जियातुम तासु क्रॉस कवले शे और असी अंदाजे से हम क्रॉस कवले शे दा से ठीक छो मिसाल दा गट भी नोर हम क्रॉस कवले शे खुदा एल स्केल बपदे माने दा से किए दे ठीक छो ये दा निशान बलता बता सो तखकारी दे निशान सरा बराबर है और दे निशान सरा बराबर है और अल तबई और दे निशान त बराबर के ठीक छो मतलब दासी बराश ठीक छो दासी दा तकरीबन दी की जो रादे ख्वाशुमा सुमरा तकरीबन यव इंच है ठीक छो उस पदा मंग सीधा पदीवानी कट को बाबा पदीवानी सीधा दे से कट को और ब्याबे पदीवानी सीधा दा से कट को दूसरे के बजान तक लगी हो तक ठीक छो यदि नस्तों ने वो 22.5 पौने 23 इंच दामन कट को पौबान 30 इंच ननी इंच सलाई के ललशी मतलब दार दा पौ कम 30 इंच पातिशी पदी तरीका दा नस्तों ने कट शो और दा मतलब दार दी जे पूरे बसलाई के राबन को दा पातिशी 5 इंच ठीक छो उस पा दा सेट को और वीडियो तकरीबन चे उबी की ज्यादा बेटा सुनो गोरे इंशाल्लाह रवान वीडियो की जर د سره هغه شیر کول والیم او مین پوینټ هغه کې ده نو تر هغه پورې د ځان خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان